تونلونه، د اوبو بندونه، برېښنا کوکونه، د برېښنا د انتقال مراکز، د کانونو د استخراج او د نفتو د تصفیې مراکز او سامانالات، تعلیمي ادارې، مدرسې، مساجد، ښوونځي، پوهنتونونه، طبي مراکز او روغتونونه او داسې نور عملمنکار ځایونه اسلامي امارت بیت المال او د ولس مشترک مال ګڼي او ساتنه یې خپله وجیبه بولي. موږ دیني او عصري زده کړې د ټولو افغانانو او افغاني ټولنې د کامیابۍ لپاره اړینې بولو. بشري مرستې د افغانستان اسلامي امارت له یو اړخه د هېواد د خپلواکۍ لپاره په مبارزه بوخت دی، له بل اړخه د امارت تر کنټرول لاندې ساحو کې د هېوادوالو د امنیت، خوندیتوب او سوکالۍ په اړه هم جدي ګامونه پورته کړي دي. روان وضعیت ته په کتو سره افغان ولس تر بل هر وخت زیات بشري مرستو ته ضرورت لري. د دغو ضرورت د پوره کولو لپاره اسلامي امارت نه یوازې دا چې د بشري مرستو په رسولو کې د بشردوستانه هېوادونو، ملګرو ملتونو، ادارې، نړیوالو پوستاتو، ملي سوداګرو او نورو بشري بنسټونو امنیت ته ځان ژمن بولي، بلکې په دوی باندې غږ کوي چې د بشري خواخوږۍ له مخې د افغانستان اسلامي امارت په ساحو کې مستحقو خلکو ته بشري مرستې ورسوي. اسلامي امارت د خپل کنټرول لاندې ساحو کې د دوی د بشري فعالیتونو لپاره زمینه برابره کړې ده چې تر ټولو ښه دلیل یې دا دی چې د افغانستان اسلامي امارت محترم زعیم د تېر کال په اختریز پیغام کې په مؤسساتو باندې غږ وکړ چې د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې ساحو ته راشي، موږ یې د امنیت تضمین کوو. د ښځو حقوق اسلامي امارت ښځه د مسلمانې ټولنې معماره بولي. د ښځو ټولو هغو حقوقو ته قایل دی چې د اسلام مقدس دین ورکړي. اسلام ښځو ته ټول بنیادي حقوق لکه د تجارت او د ملکیت، د میراث، د تعلیم، د کار، د خاوند د اختیار، د امن، د صحت او د ښه ژوندانه حق ورکړی دی. همداراز نبي کریم علیه الصلاة والسلام د ژوندانه په آخري لحظاتو کې د ښځو په اړه د ښه چلند توصیه وکړه چې دا ټول هغه مواد دي چې ښځه یې د جاهلیت د دودونو د وحشتناکو قتل څخه راوویستله او د معرفت، اخلاق او عزت ګڼو مرتبو ته یې ورسوله. په دې کې هېڅ شک نشته چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په وړاندې د اشغال له امله ګڼې ننګونې شته دي. ښځې د ډېرو ناخوالو سره لاس او ګرېوان دي. د ښځو د حقوقو نارې وهونکي په افغانستان کې 18 کاله تېر کړل. په دې موده کې په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغلل، خو اوس هم افغانستان د نړۍ په کچه لومړی هېواد دی چې د صحي مراکزو د نه شتون له کبله د اولاد زېږېدنې پر وخت زیاتې ښځې مري. اوس هم زموږ هېواد کې د کیمیاوي بمونو د استعمال له کبله تر بل هر ځای زیات معیوب ماشومان زېږول کېږي. اوس هم افغانستان د نړۍ په کچه د لومړی هېوادونو څخه دی چیرې چې د ښځو اوسط عمر یوازې 45 کاله دی. د نړۍ په کچه د لومړی هېوادونو څخه دی چې تر 1 میلیون زیاتې ښځې ګڼي د ښځو په نامه راوړل شوي او مصرف شوي لګښتونه ټول په اداري فساد کې بېرته د ښځو د حقوقو د نارې وهونکو جېبونو ته تللي. د ښځو د حقوقو تر نامه لاندې د بد اخلاقي، بې حیایي او غیر اسلامي کلتورونو د رایجولو لپاره کار شوی. د غربي او غیر اسلامي او غیر افغاني سریالونو خپرول، اخلاقي جرمونو ته لاره هوارول او افغاني عنعناتو پایمالولو ته شدید تشویقول نور هغه موارد دي چې د ښځو د حقوقو تر نامه لاندې په افغاني معاشره باندې تپل شوي. د روان اشغال په موده کې په افغانستان کې د ښځو د خشونت زرګونه پېښ شوي چې د اسلامي امارت د واکمنۍ په وخت کې هېڅ وجود نه درلود. افغانستان اسلامي امارت له پیله د ښځو د حقوقو په هکله ډېر واضحه او شامله تګلاره لري. لکه څنګه چې اسلام او بیا افغانیت د افغانستان د مجاهد ملت دوه ستر ارزښتونه دي، نو اسلامي امارت هم د اسلام او افغانیت په چوکاټ کې د ښځو ټولو حقوقو ته ځان ژمن بولي. د اسلامي امارت تګلاره دا ده چې د ښځو حقوق په داسې ډول خوندي شي چې نه د هغوی روا حقوق تر پښو لاندې شي او نه انساني کرامت او اسلامي او افغاني ارزښتونه له ګواښ سره مخ شي. همداراز اسلامي امارت ژمن دی چې د ښځو په خلاف ټول هغه ناروا رواجونه او دودونه چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کوي او د اسلامي اصولو سره سمون نه لري له منځه یوسي او د ښځو لپاره مسؤون چاپېریال وړاندې. صحت
د افغانستان اسلامي امارت د صحت لپاره یو مستقل کمیسیون لري چې په ټول هېواد کې په فعالیت بوخت دی. دغه کمیسیون په هر ولایت او هر ولسوالۍ کې خپل نمایندان لري تر څو د یو اړخه د امارت خپلې داخلي صحي چارې پر مخ بوځي او له بل اړخه د صحي خدماتو وړاندې کوونکو ټولنو او مؤسسو سره همکاري وکړي او د هغوی امنیت خوندي کړي. اسلامي امارت هر وخت مخامخ لیدلو کې او همداراز د مطبوعاتو له لارې نړیوالو ته دا پیغام ورکړی چې د صحت کارکوونکي دوی بې پرې کوي. په جګړه کې د ټپي شویو ملکیانو او د طرفینو ټپیان باید ټول له کوم توپیر پرته روغتون ته ورسول شي او تداوي یې وشي. په دې لړ کې د اسلامي امارت نړیوالو صحي موسساتو لکه د سره صلیب، ایمرجنسي او بې سرحده ډاکټرانو سره تفاهم لري. اسلامي امارت تل د بشري مرستندویو ادارو او حقوق بشر د ادارو څخه غوښتي چې د کابل اداره او بهرني ځواکونه هم دې ته آماده شي چې د اسلامي امارت په شان د ټپیانو او بندیانو سره ورته چلند وکړي. اسلامي امارت تر خپله وسه هڅه کړې چې په خپلو سیمو کې روغتونونه او کلینیکونه جوړ کړي، صحي پرسونل ورته آماده او وروزي، خو متاسفانه چې اشغالګر یې د ځان لپاره مشروع هدف بولي او تل یې بمباروي چې له امله یې څو ځلې زموږ په روغتونونو چاپې اچول شوي، بمبار شوي او حتی زموږ په سیمو کې د نورو مؤسسو په مرسته چلوونکي روغتونونه او کلینیکونه بمبار شوي. په کندوز ولایت کې د بې سرحده ډاکټرانو په روغتون بمبار او په د وردګو ولایت په روغتون باندې چاپان یې ښکاره مثالونه دي. اسلامي امارت د ټولو اړخونو د صحي او تعلیمي پرسونالو د خوندیتوب په اړه اعلامیه خپرې کړې او مجاهدینو ته یې توصیې کړې چې نه یوازې دا چې دا خلک هدف ونه ګرځوي بلکې امنیت یې تعلیم تر څو خپل کار په ښه توګه وکړی شي. خو متاسفانه چې اشغالګر زموږ روغتونونه هدف ګرځي، امبولانسونه مو په ډکه کوي، د نورو مؤسسو د امبولانسونو څخه زموږ ټپیان ښکته کوي، په روغتون کې زموږ تر علاج باندې ټپیان بندیانوي او زموږ په بندي ملګرو باندې د رنګارنګ شکنجو سربیره د هغوی معمولي تداوي هم نه کوي. د اسلامي امارت د دې کنفرانس څخه یو ځل بیا ټینګار کوي چې د اسلامي امارت تل په صحي برخه کې د خپلو هېوادوالو ټولو حقوقو ته ځان ژمن بولي او د خپل وسه هڅه کوي چې هغوی ته ټول صحي خدمات په ښه توګه ورسوي. همداراز د حقوق بشر په ادارو غږ کوي چې اشغالګر او د کابل اداره هم دې ته مجبوره کړي چې بشري حقوقو ته په درناوي د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې روغتونونه په نښه نه کړي او د بهرنیو مؤسسو څخه تمه لري چې ټولو افغانانو ته پیوسته وګوري او خپل خدمات ور ورسوي، بلکې د اسلامي امارت تر ولکې لاندې سیمو ته ځانګړې پاملرنه وکړي ځکه چې د ښاري سیمو په پرتله په کلیوالو سیمو کې د خلکو اړتیاوې زیات دي. اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د صحت د نړیوال سازمان او نورو صحي مؤسسو سره پوره همکاري لري او دغه همکارۍ دوی ته زمینه مساعده کړې چې د افغانستان په ټولو برخو کې خپل کارونه په ښه توګه ترسره کړي. په دې لړ کې د پولیو او نورو واکسینونو پروګرامونه چې د افغانستان په ډېرو برخو کې د اړوندو مؤسساتو سره د اسلامي امارت په مستقیمه همکارۍ په مخ وړل کېږي، یادونه یې غواړم. د افغانستان اسلامي امارت یو ځل بیا د صحت اړوند ټولو مؤسساتو او ادارو ته د همکاري په اړه پوره ډاډ او اطمینان ورکوي. محترم خویندو وروڼو، په پای کې زه د ټولو ګډونوالو نه مننه کوم چې د افغانستان د اوسني ناورین په هکله یې زموږ نظر او موقف په توجه سره واورېدل. ډېر تشکر، ډېره مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. له محترم شیخ محمد عباس حضار گرامی، حال از محترم محمد یونس قانونی معاون اول اسقاط جمهوری اسلامی افغانستان و عضو هیئت رهبری جمعیت اسلامی افغانستان خواهش میکنیم تا بیانشان را